واتبعوا ما تتلو الشياطين. قرآن د جادو موضوع څخه خبرې چاته نه کوي. دا پیغمبر باندې یو اعتراض دی او د هغې جواب دی. چې نبي علیه الصلاة والسلام ویل سلیمان علیه السلام پیغمبر، نو یهودیان وویل چې هغه پیغمبر نه و، نعوذ بالله خو جادوګر و. چې ته سلیمان علیه السلام ته جادوګر پیغمبر وې، ته پیغمبر نه یې. او د دغه سوال جواب په دې آیات کې وشو چې سلیمان علیه السلام د الله پیغمبر و او جادو هغه نه دی کړی، لہذا دا پیغمبر علیه السلام حق دی او ستاسو خبره باطله ده. دویم دا سوال پیدا شو چې هلکه ته وایې جادو کفر دی، نو دا خو الله تعالی به دوو ملایکو باندې نازل کړی او په بابل ښار کې. نو چې جادو کفر دی نو الله تعالی به دوو ملایکو باندې ولې نازلوو؟ د دې سوال جواب هم په دغه آیات کې وشو چې دا د امتحان لپاره دې لپاره الله تعالی ملائک را لېږلو چې خلکو د جادو وښیي. د هغې نه بعد به الله تعالی په خلکو باندې امتحان کوي چې څوک د جادو نه ځان ساتي او څوک د ځان نه ساتي. ته راغلی دی د ترجمې ته کېناستې او یوه مسله دې زده کړه، بس دا په تا باندې امتحان وشو، ته بې وضع عمل کېږي که نه کېږي. نو دغه شان د ملایکو دا خبره ده. الله تعالی وایي چې په ملایکو باندې دا جادو نازل شوی و، دا د امتحان لپاره. نو دا سیده ساده معنی ده چې الله تعالی خو د دعوت لپاره انبیا را لېږي. کله ناکله الله تعالی د ملایکو نه هم دا کار اخیستی، هغه راغله او خلکو ته یې دا وښودله چې دا جادو دی او ځان دې وساتئ. دویمه معنی پکې چا دا کړله چې دا جادو راغله داسې انداز کې د خلکو لپاره امتحان و. دا الله تعالی دا خلک رنګې هاتو پکړ کوله، نیولې. لکه داسې مثال دی چې پولیس راشي، پولیس او هغه د یو مثال په طور باندې څوک چرس کوي او نشي کوي، د هغو سره کېني، نو هغو له کله ناکله هغه نشه هم راوړي. کسان به د روپۍ ورکړي چې تا شه موږ له نشه راوړه، هغه یې ورځي که زه به دله نشه راوړم، د هغې طرف نه به چې نور پولیس راولي ویې نیسي. دا د دې لپاره چې کومه خلک هغه دا نشه کوي، دا به په اسانه طریقه سره راونیولی شي. نو بعضې زموږ استادان ویلي چې دا ملایک دې ته راغلو چې الله تعالی دا خلک رنګې هاتو ونیسي، چې یو ملایک سړي ته ووایي چې دا جادو دی، زده کې او زده کومې، بس دغه سړی رانیسه، دا مجرم دی. دا معنی پکې هم بعضې خلکو کړله او دا هم په دې ځای کې چلېدی شي چې دا ملایک د دې لپاره راغلو چې کومه مجرمان دي چې هغه ونیسي. درېیم تعبیر خلکو یو غلطه قصه په دې ځای کې کړله، هغه دا ده چې الله تعالی دو ملائک راولېږله د دې لپاره چې خلکو ته جادو وښیي او خلک دې ځان وساتي. هغه چې وایي راغله دنیا ته، نو په دنیا کې یوه ښځه وه، د هغې زهره نوم. نو دا دواړه ملایک په هغې باندې عشق یې ورسه پیدا شو. نو چې کله یې ورته عشق پیدا شو، نو دې دواړو ملایکو ته یې وویله زه به ستاسو حاجت په هغه ټایم کې پوره کړم چې تاسو بت ته سجده وکړئ، تاسو شراب وڅښئ او تاسو یو سړی قتل کړئ. نو هغوی ویله مونږ دا کار نه کوو، او زه شراب به وڅښو، دا دومره خطرناک شی نه دی، د قتل به شان دي نه دی. نو هغه شراب یې وڅښه او بت ته یې سجده م وکړه او قتل یې م وکړو او بدکاري یې م وکړه. بیا دې زهري ښځې وایي د دې ملایکو نه اسم اعظم یې زده کړو
او د هغه اسم اعظم په طریقه باندې هغه اسمان ته والوته او د هغې نه زهره ستوری جوړ شو او دا کومه دوه ملایک چې وو دوی ته الله تعالی ویل چې تاسو له زه په دنیا کې سزا درکړم که په آخرت کې وایي هغوی ویل چې په دنیا کې راله سزا راکړه وایي په هغه په بابل کې په عراق کې یو کوی دی او په هغې کې د یختو نه ځوړند دی او دا سزا ولا الله تعالی د قیامته پورې ورکوي او په دغې حالت کې به همدغې دوه ملایکو خلکو د جادو ښودل دا واقعه نقل له په تفسیرونو کې ده ګورئ په تفسیرونو کې نقل شوې ده و دې مفسرینو د دې لپاره نقل کړل ده چې د دې په ایمان وویل چې دا صحیح ده اصلي حکایته نه را نقل کړل او د نبی علیه السلام نه هم د بني اسرائیلو نه ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د کعب الاحبار نه نقل کړل د یهودیانو نه نقل کړل او د نبی علیه السلام نه دا نه نقل شو لہذا ټول مفسرینو په دې باندې رد کړی دی او ډېر غټ رد پې کړی دی امام ابن کثیر وایي فهذا من خرافات اليهود دا د خرافاتو د یهودو نه د ځان نه دا قصه جوړه کړله او من الاکاذیب والاباطیل دا د دروغجنو او د باطلو خبرو نه ده دا مکمل دروغ واقعه ده څوک چې دا بیانوي دا به ټیک کوي ټول علماو په هغې باندې رد کړی نو الله تعالی وایي چې دغه ملائک سحر کفر دی او ډېر سخترینه ګناه ده او په ملائکو باندې د دې لپاره نازل شوی الله تعالی ورته ښودلی و چې لاړ شي او خلکو ته یې وښایي او خلک د دې نه ځان بچي او یا د دې لپاره چې خلک کومه مجرمان دي هغه راونیسي نو دا د دغې خبرې جواب وشو وقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امام مسلم روایت کړی چې نبی علیہ السلام ویلي من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما څوک چې کاهن ته راغی جادوګر ته راغی ساحر ته د هغه خواله لاړو او د هغه نه د یوې خبرې سوال وکړو لم تقبل له صلاة 40 يوما څلوېښت ورځې به د هغه لمونځ قبول نه شي سړی چې د دغې ګندګیر خواله ځي د ګندګیر پېژني یې نه او دا ښځې به د هر څه روان کړي د هغه ته څه پېژنې پلار یې پېژنې نیکې پېژنې خاندان یې پېژنې دا څوک دی او زنانه دې هم روانې کړي دا په سوات کې دی او دا په بنیر کې دی دا ټول ګندګیر دی د کوم سړي ژوند چې ستا مخې ته دی که نه د هغې باندې ته دم نه کړې دا د خپل کلي ملا چې دی ستا ژوند یې ستا مخې ته دی او زه چېرته د انګا بنګا په څوک یې خدای خبر چې خاندان یې څه دی مسلک او دین یې څه دی لمونځ اودس کوي او که نه کوي کوم سړی چې دې د لاړو څلوېښت ورځې بیا لمونځ نه قبلېږي وعن ابي هريره رضي الله عنه من اتى كاهنا څوک چې دې ترویجي لاړو ساحر او جادوګر یو قسم دی وصدقه بما يقول وتصديقه ومجلاته سوي دا ټیک دی فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام باندې نازل شوی دی هغه باندې کفر وعن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين وی نبی عليه السلام ویلی دی من تطیر او تطیر له چا چې بدپالي ونیوه یا د بل چا د ده لپاره بل چا بدپالي ونیوه او تکهن له یا چا کهانت وکړو داسې قسم خلکو له لاړو او یا جادو وکړو یا د ده لپاره چا جادو وکړو او د کاهن تصدیق یې وکړو نو فقط کفر بما انزل الله الله تعالی چې څه نازل کړلي په هغې باندې کفر وکړو پرون موږ دا حدیث ویلی و اجتنبوا السبع الموبقات بخاري حدیث دی د 100 تباکون ګناهونو نه ځان وساتئ اولنی دی الشرک بالله په الله باندې شرک کول دا عظیمه ګناه ده والسحر او بل سحر او جادو دی وقتل النفس او قتل نفس دی واکل الربا او ربا خوړل دی سود خوړل واکل مال اليتيم او د یتیم مال خوړل دی والتولي يوم الزحف او د جنگ نه تېښتل میدان جنگ نه سړی وتښتي وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات
او پاک دامنو ښځو باندې سړی عیب ولګوي تهمت پې ولګوي دا سو تباهکون ګناهونه دي چې په هغې اووه ګناهونه دي چې دا بګي هغه تباهکون دي نور هم شته دا په یو حدیث کې نبي علیه السلام ذکر کړی دی د دې جادو نه به سړی څنګه بچ کېږي دا یو دعاګانې دي دا ځان سره یادول پکار دي او پکار دا چې هر مسلمان دا سهار او ماښام وایي حدیث کې راځي بخاری و مسلم حدیث ہے عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا آسان دعا ده هر چا ته معلوم ده بخاری مسلم حدیث ده او یو ورځ کې 100 کرته سړی وایي 100 کرته او د دې فواید څه دي اولنۍ فائدې دا ده كانت له عدل 10 رقاب سل کرته دا سړی وایي لکه لس غلامان چې آزاد کړي لس غلامان یې آزاد کړي وکتب له 100 حسنه او سل نیکۍ وللیکل کېږي ومحيت عنه 100 سيئه او سل ګناهونه معاف کېږي او وكانت له حرزا من الشيطان او دا به د ده لپاره د شیطان نه بچاوي دا غزه دی جادو شیطان کوي یا د انسان په شکل کې یا بل شیطان دی نو وکانت له حرزا من الشیطان دا به د دې سړي لپاره د شیطان نه قلا او بچاوي او نبی علیہ السلام وایي چې لم یأت احد بافضل مما جاء یو سړی د دې په شان غوره عمل نه دی کړی چې هغه سل کرته د ورځې دا دعا وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا د جادو دپاره او نن سبا دا نظر هم ډېر دی د دې دپاره بهترینه دعا ده او سړی به په پابندۍ سره وایي او په صحیح انداز کې وایي او کینې لږ سات او په توجه سره دا ووایي انشاءالله دا بیماری به او د جادو نه به بچ وعن عباد بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد دا خپل پلار نقل کوي عثمان بن عفان رضي الله عنه مشهور صحابي دی وی نبی علیہ السلام ویل چې چا د سحرې درې کرته دا ویله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا سړی وایي درې کرته د سحر یې ووایي نو لم تصبه وبه نه رسېږي دته په یو حدیث کې راځي ضرر به ورته ونه رسېږي او دلته راځي چې ناڅاپه بلا او مصیبت به ورته ونه رسېږي حتی تر دې پورې یوسي چې دی ماښام کې او هغه سړی چې ماښام یې ووایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم درې کرته د ماښام یې ووایي نو دته به هېڅ ضرر ونه رسېږي مخکې څه وایي چې دا ابان دا څوک چې دا حدیث نقل کوي ابان دته د پالج بیماري لګېدل وه پالج نو کله چې ده دا حدیث وویلو نو دا چا ته چې دا حدیث وویلو هغه ورته کاته چې ګوره تا ته دا حدیث وی چې سهار یې درې کرته سړی بسم الله الذي لا يضر ووایي او درې کرته د ماښامې نو هېڅ مصیبت به ورته ونه رسېږي تا ته خو پالج رسېدلی دی که نه نو ده وویله ویل ته ما ته ګورې داسې ګورې نه زما پلار دروغ ویلي عثمان رضی الله عنه او نه نبی علیہ السلام دروغ ویلي په کومه ورځ باندې چې ما ته دا پالج ولګېدو قسم په الله چې په هغه ورځ باندې زما نه دا دعا یاره شوه سهار ما دا دعا ونه ویله پالج را باندې حمله وکړه دې صحابو یقین و په دې دعاګانو دا چې سړی په اعتماد باندې وایي که نه ته یو ګاډي ته وخیژه په اعتماد باندې یو دعا ووایه نه به مصیبت به نه پېښېږي د دې د زړه نه ووایي او په اعتماد باندې دې وویله د ورځې بیماري هم نه باندې نشي راتلی یو خو داسې وي چې مړه څه یقین دې پې نه وي اعتماد دې پې نه وي هسې که وویله که نه نو مه یې وایه او دا خو زموږ په خپله باندې دا تجربه ده کله ناکله به
دا موټر سایکل دا ډېر خطرناک شی دی ما به چې د آیات کرسي وویله که نه ما به مدرسه کې ډېر به مردان کې به یو ځای کې به بل ځای کې د آیات کرسي نه ده دا به چې مو وویله ور وبختو د ډېر خطرناک ځایونو نه الله تعالی سړی بچ کوي قدرتي کار دی چې به صحیح یقین دې وویله په داسې ځای کې به بچ شي چې ته وایې دا څنګه بچ شوم یقین به دي چې دا خو د مرګ ځای دی او دا هله چې د سړي به په خپله باندې یقین دا به دې یقین باندې دا دعاګانې ویلي نو هېڅ اثر د باندې نه شي کېدی هغه ځګې له ځو دغې ځګې له ځو یو جادوګر له ځو بل جادوګر له ځه او خلک هم د کوره راوباسه او پردی سړی دی هغه څه پته لګي دا هسې د خلکو ګپ جوړ کړی دی چې به دا به یقین سره ویلې دا دعاګانې او درېیمه دعا چې هغه به یقین سره سړی ووایي هغه اخره چې سړی بسترې ته راشي بار بار دا حدیث مونږ ویلی دی او د بخاري مسلم حدیث دی امام بخاري به کتاب التفسیر به دویم جلد د قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس لاندې نقل کړی دی چې نبي علیه السلام به بسترې ته راغی بسترې ته نو دا لاسونه به یې ځان ته مخې ته ونیوه او په دې کې به یې داسې نرۍ شان لاړې تو کړې او دا 3 سورتونه به یې وویله او ټول چې څه جسم و باغې باندې به راښکونه شي دا لاس به دې شي کړه دا به دې شي ټول وجود باندې په دویم پیر باندې بیا دا لاس دې ونیوه او دا 3 سورتونه یې وویله او نری شان لاړې یې دې تو کړې او راښکولی یې په ټول ځان باندې په درېیم پیر باندې بیا هره شپه به کار دی سړی دا کار کوي که به چا باندې نظر هم لګېدلی که نه هغه د دې څه بالکل ختمېږي د سره نه پاتې کېږي خو هله چې دا سړی به اهتمام سره وکړي بار بار یې وکړي هره شپه یې وکړي که چا بې جادو کړی د هغې اثر په دې باندې زایله کېږي او په دې باندې ختمېږي که چا ورسه حسد کړی نو د هغې هغه نقصان ورته هم نشي رسېدی او دا هله چې سړی په اخلاص سره وایي د زړه نه وایي او کله چې ته دا الفاظ وایې که نه دا الفاظ او دا په توجه سره وایې نو دا په دې لاړو کې اثر پیدا کوي دا ځینې خلک یې هلکه وایي په الفاظو کې صحیح یو مولي صاحب یو سړی دمه و که نه هغه سړی خو داسې سیکولر سړی و داسې جدید خلک خو دا شیزونه نه مني که نه ویل دا د څه کې په الفاظو کې څه دي الفاظ دې وویل او سړی به ښه شي دا دې څه ګپ جوړ کړی دی مولي صاحب ورته ویلی په الفاظو کې اثر وي هغې ویله زه یې نه منم مولي صاحب ورته یو څو درنې کنځلې وکړې یو سړی اوچتېدو راغړی و ویل ما خو تا ته څه نه دي ویل صرف الفاظ مې درته ویلي او ته وایې چې په الفاظو کې اثر نه وي نو په الفاظو کې دومره اثر وي چې سړی اوچتی یم راغړی دا د الفاظو کمال دی دغه شان په یو شیز کې اسباب وي اثر یې پکې خو هغه نه لیدی کېږي د سړي په دې سترګو کې دا کومه شواګانې چې دي په دې کې انتهایي زهریله اثرات دي د وزن پورې به خلکو ویله په دې سمندر کې چې دا کومه مد و جزر دی نو دا د سپوږمۍ د لاسه پیدا کېږي اوس ساینس دا تحقیق کړی دی چې د سمندر دا مد و جزر دا د سپوږمۍ د وجې نه دی د سپوږمۍ د وجې نه څنګه دی سپوږمۍ څه ټچ کېږي خو اوسه نه ده د اوبو سره دا د سپوږمۍ په دې ریز کې په دې شواګانو کې داسې اثر الله پیدا کړی دی چې دا په دې اوبو کې مد و جزر پیدا کوي د شیبو په راز په کې پیدا کوي دا په دې شواګانو کې الله تعالی له اثر ایښی دی دغه شان د انسان په دې سترګو کې چې چا ته وګوري په دې کې زهریله دغه یا د سړي په زړه باندې اثر کوي که ستاسو تجربه نه کېږي که نه نو دې شی وکړه چې د خلکو مخکې ته چې کله سړی تقریر ته پاسي که نه او دا خلک درته وګوري نو ډایرکټ به سړي په دې پنډو باندې زلزله راځي دا د دې خلکو په دې سترګو کې دا زهریات دي چې دا د انسان په دې زړه باندې دا شواګانې په انسان باندې دغه کوي کومه شواګانې چې په اوبو کې مد و جزر راولي نو د سترګو دا په انسان په دې پنډو باندې مد و جزر او زلزلې راولي نو دا اثرات شته دا 3 دعاګانې ما وویلې چې سړی وایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر سل کرته له ورځي د هر ټیمې چې وایي د دې شپږ پیدې دي ګناهونه به معاف کېږي د سل غلامانو ثواب هم دی او سل نیکۍ هم سړي ته میلاویږي او د شیطان نه به سړي ته حفاظت هم میلاویږي او دویم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 کرته د سحري او 3 کرته د ماښامي
په سړي باندې په اعتماد سره چې په اخلاص او په یقین سره بیماری شوګر شو فالج شو د زړه بیماری شو دا هیڅ باندې اثر نشي کولی او درېم په اخر کې سړی بسترې دراشي او دا درې صورتونه ووایي او په ځان باندې راکاږي د دې نه به دا اثرات ختم شي ترجمه بدن دا اهمې خبرې دي. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا